د اتوار بازار ولې دومره مشهور ده؟ نو د میلاد څه ټایم لاګي؟ اتوار میلاد دومره فیمس ده، موږ خپل هم دلته راوستو د میلې. هر اتوار لګیږي دا. زما خپله لنډې دا دکان مې دی، دا دکان ده. څومره ټایم نه دکان کوي؟ نور تقریبا ډېر وړوکی یم، یو 22-23 سال ته راورسېد. السلام علیکم ګران مینوالو، خوږو قدرمندو، زه یم مصباح علم بنګش. دا مهال زه موجود یم پېښور اتوار بازار کې او نن به ستاسو ته د اتوار بازار وزټ درکوو، ستاسو ته اتوار بازار ښیو او دلته کوم ریټونه وي او دلته کوم خلک راغلي او دکانداران وي، هغونه به هم تپوسونه کوو. اتوار بازار ستاسو ته به پوره اتوار بازار وزټ درکوو. نو چېرته مزه موږ پروګرام انجوای کوي موږ سره اوسئ. او دلته یو دکاندار هم د دې سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسو نوم او کوم ځای نه تعلق لرئ؟ زه اصل کې د باجوړ یم او نوم مې عادل قاضي دی. عادل قاضي. او جی د اتوار بازار ولې دومره مشهور ده؟ نو بدلته شي نه ښه میلاویږي جی جی. او هر قسمه شیز میلاویږي، که سبزي غواړئ، فروټ غواړئ، کباب کې څه شی غواړئ، لکه هر قسم شیز میلاویږي. ته وایي چې مطلب کور سامان میلاویږي، سبزي فروټ او دین علاوه چې عام څومره روټین سامان ضرورت چار شیز می میلاویږي دلته اتوار بازار پېښور. بالکل جی صحیح. تاسو هم دلته څه شاپ ته؟ زما خپله لنډې دا دکان مې دی. دا دکان ده. څومره ټایم نه دکان کوي؟ یاره تقریبا ډېر وړوکی یم، یو 8 سال نه به 22-23 سال ته راورسېږي. اوسه پورې څنګه څه ایکسپیرینس وشو؟ دومره ټایم دې پکې تېر کړ دکان کې او اوسه پورې روان یې څه؟ والله ډېر څه مې زده کړه، هر رنګه خلک راله راځي، ښه هم راځي، بد هم راځي، بس وخت دې تېرېږي. څنګه کوم کوم قسم خلک راځي؟ خستن والا راځي یا سکتن والا راځي؟ د ګپ شپ والا هم راځي، بازار دی څوک ځي څوک راځي، ډېر ښه راځي، خراب خلک لږ راځي، بس وخت دې تېروي ورسره. ژوند هم دې خلکو سره شو. خوند والا به ډېر راځي. خوند والا ډېر راځي که نه، خوندور خلک خو پښتانه ټول دی که نه. جی روژان څه میسج ورکول غواړي د اتوار بازار حوالې سره؟ اتوار بازار خو ډېر ښکلی بازار دی، هر شیز پکې میلاویږي چې چا څه ضرورت وي او پوره امن ځای دی، خپله سکیورټي ورته ولاړی، پی ډي اس سره وي، پولیس ورسره وي، هر څه به دا خو مطمئن بازار دی. د نن نه تقریبا 20-25 سال نه دا روان دی. ما تاسو ته څنګه ویل چې زما تقریبا 8 سال نه واله 23 سال ته راورسېدم. الحمدلله ښه روغ جوړ صحت سره موږ دلته کاروبار کوو. څه پیغام ورکول مطلب لوکیشن دی کوم لوکیشن باندې دی؟ دا حیات آباد کې راځي، د باغینارانو شاته نږدې بالکل ټچ باندې راځي. نوي نسل له دا پیغام ورکو چې تعلیم ښه شی دی، کاروبار او تعلیم دا ښه شی دی، دواړه چې وي نو ډېره مزه کوي. اصل کې کاروبار ډېره، تعلیم هم ښه شی دی، ځکه کاروبار سړی ټور هم ویلی شي، چکر هم کولی شي، یار دوست هم ساتلی شي. کاروبار نه ښه شي بالکل په دنیا په لحاظ یو هم نشته. صحیح ده، ډېره مننه. شکریه. جی ګرانو مینوالو، خوږو قدرمندو، تاسو ګورئ د اتوار بازار کې موجود یو د یو اونر هم درسره دین هم تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ اجمل. کوم ځای نه تعلق لرئ؟ اچینی میرا. دا شاپ تاسو لګولې؟ سټال تاسو لګولې؟ کوم ځای نه راوړئ دا مال؟ دا په دې لاهور او پنجاب د سیټ نه راوړل. لاهور نه دلته پېښور. دا میلاد څه ټایم لاګي؟ اتوار میلاد دومره فیمس ده، موږ خپل هم دلته راوستو د میلې. هر اتوار لګیږي دا سنډه په ورځ. کوم کوم سیز پکې میلاویږي؟ هر چیز میلاویږي، کاسمیټکس میلاویږي، ګارمنټس میلاویږي، برتن مرتن سب میلاویږي دلته. ریټ صحیح حساب دی؟ ریټونه خو فی الحال موږ خو زوړ ریټ چلو او مخکې لږ پټرول د وجې نه هر څه ګران شوي که نه، چې یو څیز موږ دلته خرڅ کړو په 800، هغه موږ هغه ځای نه 850-900 کوم ته واپس میلاویږي. نو لږ د پټرول سره مهنګايي راغلې. دا کوم سیز کوم سامان لګول؟ ما دا مکمل سټایل دی دا. اچھا دا ټول سټایل زموږ دی. کوم کوم سامان در سره؟ ما خو بالټیان دي را سره او باتروم برشونه دي را سره، لوټې موټې شوې، ناستي کټکي شو او سټیل جام. تاسو فکس ریټ لګولې وي خو هر یو سیز ولا فکس ریټ؟ فکس ریټ داسې نه وي چې څوک راشي چې اوس یو سیز په 150 راغلی وي اچھا نو ته ورته 200 یا 100 درکړم، نو دلته ریټ فکس نه وي. مطلب تاسو هغه کو بارګینګ کوو چې بس په څوک هم خرڅ کړه که نه. لکه داسې چې موږ چې فکس ریټ شي نو موږ هم نه پوهېږو، بس ګاهک به راځي ریټ به لګېدلی. خو تاسو سیل مې لوکو بس په الحال لږ موسم هغه موسم د وجې ډېر خلک نه راوځي چې موسم هغه شي برابر شي نو راولګي. خل موسم ته ګوري چې داسې باران بل د رمضان کې چې ولته هغه شی که نه باران شوی نو ځین خلک چې راغلل وانده شو هغه شو، نو دې د وجې نه باران د وجې خلک وایي چې باران ونه شي نو خلک داسې خاص نه راځي. اور چاته څه پیغام ورکول غواړي زموږ مینوال دی ګوري؟ یاره بس دا پیغام دی چې بس د ګرځاني شي که نه، د خلکو ته هم ډېره مسله ده، ځکه چې یو کس یو شیز په 500 اغوستی وي چې سبا راشي هغه په 600 شوی، نو دې نه هم وایي چې لږ ارزاني شي، د پټرول ارزانه شي،
دې سره موږ ته لږ هغه شي ارامتیا به شي بیا صحیح ډېره مننه شکریہ